دیش په الله د سلورو کسانو دعا نه کوي. څومره قیمتي شپه ده، سلور کسان دی الله دعا نه قبلي په دې شپه. دا څومره د بدبختۍ نښه ده چې دا شپه مخې ته راشي او دا زمونږ نه تېره شي او الله زمونږ دعا قبول کړي. یو هغې کې علما وایي احادیثو کې راځي مدمن الخمر، همیشه شرابي چې څوک همیشه شراب څکي عادي وي د شرابو، الله یې په دې شپه باندې دعا نه قبل. الله دې چې زمونږ د ټولو حفاظت نصیب، الله دې زمونږ د جنت شراب نصیب کړي. مهر پې لګولی شوی دی، مهر به تې په خپلو لاسو باندې کولو کې، هغه شراب به اوس کې او نشه به در باندې نه راوړي. داسې شراب دی ختامه مسک، مهر پې لګېدلی دی، مهر به تې نه په خپلو لاسو. نو د مدمن الخمر دعا الله نه قبلی چې همیشه شرابي. دویم علما وایي عاق لوالدی، چې څوک د مور او پلار نافرمانی الله په لیلة القدر کې دعا نه کوي. مور او پلار ته خپه دي، یا ته پلار خپه دی یا ته مور خپه ده، لیلة القدر کې دعا کوي الله دعا نه کوي. کور کې پلار خپه دی، کور کې مور خپه ده، رضا الرب فی رضا الوالد. دواړو جهانو سردار فرمایي وی رضا د رب په رضا د پلار کې ده او خفګان د رب په خفګان د پلار کې. پلار خوشحاله دی رب خوشحاله دی، پلار خفه دی رب خفه دی. نو چې مور او پلار ته نه خفی الله دعا نه قبلی. یو صحابي راغی د دواړو جهانو سردار ته فرمایي وی ما ته مختصر د مور او پلار حق بیان، لنډ مختصر. منګه بعضې وخت کې سړي ته وایو په شارټ کټ انداز مې پوه، لنډ مختصر. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل وی دا مور او پلار دواړه ستا جنت هم دی او دوزخ دی. بس کزان لی جنت کوي او کزان لی دوزخ کوي، ام جنت ته ام دوزخ ته. بس د چا د پاره جنت وګرځي او د چا د پاره د دوزخ ذریعه وګرځي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل د پلار باره کې وی اوسط ابواب الجنه، وی پلار د جنت مینځنۍ دروازه ده. کوڅو کې ځان له حفاظت کوئ او کوڅو کې ضایع کوئ خپله بخاره. دا د جنت مینځنۍ دروازه ده تا سره کور کې. پلار یوازې پلار نه دی چې ته تې پیدایي، دا ستا آخرت دی، دا ستا د جنت مینځنۍ دروازه چې دا هغه دا پلار دی. اوسط ابواب الجنه، د جنت مینځنۍ دروازه دی دا پلار. ډېر خوش قسمت چې د چا والدین شته دی او روجه ده او آخره عشره ده. شکرونه وباسئ. د پلار د مخ قدر سړي ته نه معلومي. اوس مونږ علما وایو تاسو ته چې د پلار مخ ته کتل عبادت دی، قرآن ته کتل عبادت دی، کعبې ته کتل عبادت دی. دا به ال ذهن ته پریوځي چې حج او عمرې له تلئ، هلته در سره پلار او هلته در سره مور. ته د بیت الله طواف وکړي او یو نظر داسې بیت الله ته وګوره، یو نظر را وګرځه په مطاب کې د خپلې مور مخ ته وګوره. وایه دا مخ او دا کعبه الله برابر کړي، دا الله برابر کړي دي. د مور مخ او کعبه چې دي دا الله برابر کړي دي. نو یو نظر د مور مخ ته کوه، یو نظر کعبې ته کوه، یو نظر کعبې ته کوه او یو نظر د پلار مخ ته کوه. وایه دا مخ او دا کعبه الله ماله برابر کړي. چې د رمضان المبارک میاشي کور کې د پلار او موري، وایه الله که کعبه نشم لیدلی نو د پلار مخ خو لیدلی شم، د مور مخ خو لیدلی شم. نو د پلار او د مور مخ ته ګوره، دا داسې اجر لري لکه چې ته کعبې ته ګورې او د کعبې باندې نظر ورچې. د پلار مخ د دې برابر، د مور مخ د دې برابر دی. که ته یې اندازه معلومه کړل او ته یې قدر وپېژنه، تا کې قدر وپېژنه.
نو عاق لوالديه د مور او پلار نافرمان چې د دعا الله په لیلۃ القدر کې نه کوي. مفسرین لیکلي دي وایي ستاسو د خلو کې چې دا ژبه ده وایي دا د مور ژبه ده، وایي دا ژبه د مور ژبه ده، وایي ځکه چې دې ژبې خبرې د مور نه زده کړي دي. چې د مور ژبه شوه نو د مور په ژبه خلک مور کنځي، د مور په ژبه خلک مور ته کنځل کوي. نو دا ژبه د مور ده او دې پې مور ته وایي سپی، دا ژبه د پلار ده او دې پې پلار ته وایي دا ماډرن دور دی ته پکې چا راوست. نو مور وایي مولي صاحب گر کو آگ لگی گر کی چراغ سے، مولي صاحب کور مې وسو خو د کور ډیوې راله وسو. هغې ژبې راته کنځل وکړو چې کومې ژبې زما نه خبرې زده کړي. تا د مور نه په دې ژبه خبرې زده کړي دي او ته نن مور ته وایي ته سپی.